والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کلم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ کائنات جملہ ذرے کم روحنا کری رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا فرمان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم در رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او یا رسول اللہ دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تی روح میں تو جگر میں تو او جان میں تی او زما مشک و عنبر نشت بے لتانا مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تی نمی درشت بے لتا نمی دارشتا درد میں تو دوا میں تو درمان میں تی او ستا پمینہ کی میں دین و ایمان اولی دین میں تو اسلام میں تو ایمان میں تی زدبل گنجو گوہر محتاج نیما شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تے استاد مخف صفحہ استاف تعلیم للم فر میں تو استاد میں تو قرآن میں تے یا رسول اللہ استاف منہ کی میں دین و ایمان اولید دین میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے او دا محمد امین زڑتا پا منگل یوڑو شوق میں تو او ذوق میں تو درمان میں تے تشریف فرما علماء کرام بالخصوص چاپا قیادت کے چنندر الحمدللہ مردان پر تاریخ کی عظیم الشان ریلی حضور علیہ السلام دراتلو پر خوش آلے کے نقاط پذیر شواخ والوالد محترم حضرت قبلہ میری طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ الحمدللہ صاحب القادری دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا اور سرپ کثیر تعداد کے بڑیر دا قدر و دا دیر احترام او دا دیر منی و دا محبت لائق اول گران و قدردان مشایخ اعظام علماء کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داران کارکنان دے علاقے او دا چاپیر چم زماڑیر و قدردان و مشران و کشران و حمزولو جمع ٹولتا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نٹولو ناول وزد دا غزینا شروع کمال لطیف صاحب چکم آولنے نکتہ بیان کا چلے چاہ سٹول دیر دا قدر وڑی ہے او دا گورما پدے پنڈال کی جید علمان تشریف فرما دی ناستی دی او پیران صاحبان ناستی دی مشایخ ناستی دی صرف دم رورتوے ما مونگا یقیناً چستاسو کم عزت و احترام لائق تاسو ہے نا آغا مدر نکڑے شو کچھ دا چا دا پارا راگلی ہے او دا چا دا پارا دلتا راگلی ہے چستاسو دا حاضری نا دا شفیق امینی دا پارا دا نا دا ذلہ مردان دا تحریک دا پارا دا نا چکم دے دا حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ دا پارا دا ستاسو چچا دا پارا راگلی ہے نو آغا شخصیت پہ چلامو دا کورا قدمونا نورا بہر کرے او نیت و ارادہ مکڑا چیزد اخبر محبوب دراتلو پا خوشحالے کے ننزمہ اور اخبر جانان دراتلو پا خوشحالے کی پدی جلوس کی شریکے گما صرف ارادہ کرے واغی جانان دا دنیا دا قائلین و اندی خبر نشتا چیزی زان بورتا مخ تکے چی ما ہوئی نی او ما پا نظر کراولی چی سبا ورزمہ او ورطوئے ما چیزا پستا جلسے لراغلو نو آگا کل دا سیوی چی ہو دی نوینی او کل دا سیوی چی ہو دی وینی خبیات ہیر شی او کل دا سیوی چی ہیرم دینانی لیدلیم یہ خدا اللہ سنو چک کی وی ما سر اختیار نشتا دا تعالی نوکری سنگ او گورم تاسو چی دا چاپا مینا محبت کرا گلے ہے نو آگا حسبی دا جو علماء کرام و پدے بانے تصریح کرے دا جیز لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لے امتی و معرفتی بے احوالهم و نیاتهم و عزائمهم و خواترهم و ذالک عنده جلی لخفاء
به زما جانان دومره الله علم ورکړی دی نن ته د کوره راووتې په څه اراده باندې زه د چارسدې نه راووتم په څه اراده باندې ستا په زړه کې څه زما په زړه کې څه رب لا یزال هغه جانان له دا علم هم ورکړی دی چې زما امتي نن دغه پنډال ته په کوم نیت باندې راغلی دی ځکه قدردانو چې موږ د چا په حضور کې حاضري ولګوله هغه حسفه په دربار کې حاضري ولګېده او داسې حاضري ولګېده چې بیا دام نشته چې هیر بشي ته نه بیا دام نشته چې یاد بنې ورته بیا دام نشته چې پیژنې به نه نه هغه شاعر فرمائی بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں هیریږم نه کاڼي م یاد ساتلی دي ونې بوټي م یاد ساتلی دي او بیا دام نشته چې ما سره اختیار نشته زه دله څه درکم داسې با اختیاره نبي دی چې په خپله د خپل زبان مبارک نه د خپل شیرین زبان مبارک نه اعلان کوي انما انا قاسم والله یعطي څومره نعمتونه د دنیا او د آخرت چې دي ټول راکوونکي الله جل جلاله دی تقسیمونکي د محمد رسول الله یم ذکر قدردانو ذکر قدردانو نن چې دلته یو ځل بیا الحمدلله د تحریک لبیک د پلیټ فارم نه د ضلع مردان خپل ټولې کابینې ته د ډیویژن کابینې ته د زړه د کومې نه مبارکباد پیش کوم تاسو یقین وکړئ چې تیر دا د 12 ربیع الاول ورځ وه او په دې ځای کې ستاسو دا جلوس راغلی او تقریبا دا عاشقان ټول راغلي او زه دومره خبر شوی وم چې زما په غیر موجودګۍ کې الحمدلله دوی دا فیصله کړې ده چې کوم سالانه جلوس دی هغه نه پرېږدي او دوی به انشاءالله تعالی حاضري لګوي او راځي به په هغه ټایم کې د 12 ربیع الاول ورځ وه او مبارکه ورځ وه په جیل باندې لایټنګ شوی و د شپې پړک پړک و په جیل باندې بهر ما هغه ملازم نه تپوس وکړه مې دا خلک لګیا دي دا څه کوي وایي چې دا لایټنګ کوي مې د څه دپاره وایي چې 12 ربیع الاول شریف دپاره سرکاري طور باندې سابقه حکومت حکم کړی دی چې موږ به شرع رحمت للعالمین مناوو لہذا موږ به لایټنګ کوو نو ما هسې ورته په خندا کې وویل ما یې د سوچ خبره دا ده چې د کوم نبي شان کې بېادبي او ګستاخي شوې وه د هغې نبي د دشمنانو سره په دواړه لاسه باندې یارۍ شروع کړي دي د هغې محبوب د غلامانو سره سختۍ شروع کړي دي 1860 کې دغه جیل جوړ شوی دی د ډېره اسماعیل خان جیل په 1860 کې جوړ دی چې یو ګنټه به دې پکې تېره کړه سترګې او غوږونه به دې ټول د خاورو نه ډک وو داسې چکی وې زه درته قسم خورم چې ځناورو له موږ داسې غوجلې نه جوړو لکه کم چې هغې د انسانانو دپاره او بیا سپیشل حکم وکړ چې دا کم قیدي د هریپور جیل نه راځي وی دې په خپل جیل کې د ټولو نه سخت ځای کې واچوه او د ټولو نه سخت ترین مشقت کې ور واچوه چې دا نشه ترې نه وځي هر ځای کې الله پاک زموږ داسې خلک پیدا کړي چې هغې خو وي د جیل په جامه کې ملازم وي خو په زړه کې چې کوم په دغې وجود کې چې کوم زړه وي هغه زما د جانان د عزت او ناموس د حفاظت دپاره د جوړ شوي تحریک او د وطن کې د نظام اسلام دپاره جوړ شوي تحریک سره درځېږي اما پسې راغی امیني صاحب څه جرم داسې شوی دی ما یې ولې وایي چې سپرنټنډنټ صاحب ته کال وشو او داسې خبره ورته وشوه چې دا چې کوم دی څه چل دی دی په سخت مشقت کې ور واچوه او یو ډېر زیات چې کوم دی چې د ده نه دا نشه وځي زه ورته په خندا شوم ما ورته ویې باباجي به فرمایل چې دا داسې نشه ده چې دا نشه خو په لحد کې هم نه وځي دا داسې نشه ده چې دا نشه خو به مونږ قبر ته هم د ځان سره وړو دا خو اوس مونږ حضور نه دي لیدلی مونږ خو روح طابه نه دي لیدلی دا خو مونږ د خپل جانان والدها رخسار نه دي لیدلی دا خو مو والله ښکلې واللیل زلف تارپتار نه دي لیدلی دا خو مو العینین نرګسین نه دي لیدلی دا خو مو ښایسته مبارک قد و قامت نه دی کتلی دا خو جاد جانان مبارک هغه وجه الجمیل او مازاغ البصر مونږ نه دي کتلی او نن هم عالم دا دی په ایمان زړه غواړي چې د خپل جانان د درد خاورو نه مال من قربان شي جان من قربان شي اولاد من قربان شي بیا به هم حق ادا نه شي دا خو د خدای ستا د طرف نه انعام وي ما وی نشه خو ځکه نه شي وختلی چې لیدلی مو نه دي حالت دا
دے دا خکل پا قبر کی زما جامان مبارک را مخامق شی میں بیاب علم چناوی التخم بیا فدستر کن حضور دیدار کی دی میں دا پسی نشدا دا پتیزے کی دی علم دادے نو پا قبر کی بیا دی علم سوی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا خو مونږ ته نیکه مبارک فرمایلی وو په ځنکدن کې به په لور د مدینې ګورمه مختشب پیغام محمدی یم چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدی یم ته دا نه شوق کلی شي نو 12 ربیع الاول او د هغې ډېر اسماعیل خان چکی وه یقینو که زما زړه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله او ما ته وروسته خبر راغی چې ماشاءالله ډېره کامیابه ریلي شوې ده او ډېر زیات مخلوق ورته راغلی او ډېر جوش او جذبه وه نو ما د دننه نه مونږ خو نور څه نشو کولی څه بل څه پیغام مو هم نشو رالیږلی بل مو هم لاس کې څه نه و خو دننه نه مو لاس اوچت کړه ما ویل خدایه څوک څوک چې ستا د نبي د عزت او ناموس د حفاظت دپاره د دغې جوړ شوی تحریک حصه جوړ دی او بیا قافله د عظیم کے شامل دی یا د وخت ظالمانو جابرانو په سترګو کې سترګې ورکړې دي یا د مفاد پرستو مخامختیا دا ورته دومره ظلم عام طور باندې خو تصویر غلط پیش کیږي او کم ظلم چې په دې کے خصوصیت سرا بیا پدے ڈویژن کے اور بیا پدے ذلت پشاور اور مردان کے لبیک سرکیگی دخبن و دلاسا دمر ظلم د چا سره نه دے شوی نه د جماعت سره شوی دے نه د هغې د کارکنانو سره شوی دے ګناه صدا صرف دا ده چې مفاد پرستي پکې نشته ګناه صرف دا ده چې د وخت کم دی د هغې څیزونو نه چې هغه ما او تا ماشوم بچي ته ښکاره ښکاري چې دلته علاوه د دنیا نه بل څه نشته دلتا علاوه د دنیاوی مفادات نه بل سنشتا صرف د رسمی سنیت نه د رسمی غلامین حقیقی غلامین طرف ته خلق راوخ کړ او هغه طرف ته را مخامخ کړل چې راشه او صرف په خوله نارې مه وهئ میدان کې د هغې اظهار وکړئ صرف دغې ګناه ده نور والله چې یوه ګناه نشته یا چې کوم دی خبرې خلک بدلې کوي چې داسې چل دی چې دوی د فلانو خلاف دوی د ډینګو خلاف دا خو مونږ ته باباجي واضحه کړې وه نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے بس رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے تم کرو سپورے یو سریب ثابت نگی یو کس سنگل کس ثابت نگی کئی پدے ٹک مگمگی دے پاسی اور ماتا دیو ہی چھ ضرور دیوے چھ منگا تداویلی چھ دفلانی پروگرام لمارزا کہ منگا تداویلی چھ تخو زما شاگر دے ورے بیادر کا سبق نبخم کہ منگا تداویلی چھ لکا یاد ساتا کورلی ورے ما سر بتعلق نساتے زما داستانے دروازے در باندے بندی دی زما دا استاذ شاگرد تعلق در سر ختم دے قسم پزاد بخدے ودے اللہ گواہ کو چارہ نہ تپوس کرے دے جی منگا لاؤ شبلانی زیتا منگ لاؤ شبلانی آستانے تا تو کلاو ظلم ورطویلی دی دا فیصلہ دفق لگا لار شاہ منگ دا غلطہ چکم دیتا تدانو آئیو دا سے گواہ دا سے مکوا زمون صرف اور صرف یو دزلت درد دے باغی کے دن دخپون نر آکاگو باغی کے دن دمرین نر آکاگو جو فریاد دے کل برتا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد مادر کا دیر اخوگا دوستی دخدے اخودا کدے عمل پہ حکو رو رحمتا دخودا بابا جی مبارک بفرمائے زمان خلاص کے نور سے نشتا بغیر دا نصیحتا بغیر دا دینا چیزے کرتا ہوئے ماں چی پخلے باندے نارے والے مراشے و پلیٹ فارم دا سے دے جہاں ملنگ دا دیز ہار گئی بابا جی مبارک صرف پدے باندے ہوئے نمو چاہتا دا ہوئے دی کسی پروگرام کو قریر بسو کی یہ فلانے بوی مشہور بسو کی یہ فلانے پھر سے بوی یا خودن درزم یا خوبا کی زمان سے نکی گی یا بزیم ہو یا باغے الحمدللہ نمو دیویلے سر مجھب کرے دیاب زیتا تلیو خب خوشحالے باندے تلیو فدی شکر و باسو زمون پس تمونگا پسینو کے داشی نشتا ماتا یوزلے زمون چکل دا چار صدی مناظر ہوا ماحول دے دن اڈیر زیاد بدلو ماتا دا شپینا باہر یو دیر عجیبا ماحول و خلق وے با شفیق بکر داخل شفیق
توفیق بوزي د شپې نه زما کشر رور دی ما سره کېناسته ما ته ویې څنګه چل دی ما ویې دغه چل دی مخامخ ګورې ویې اوس نه درته وایم کا خوا دې خوایي نو لا ټایم شته د وروسته شه ما ویې دا خبره دې څنګه وکړه ویې دې وجې مې وکړه که سبا له بیا څه مسله جوړېږي درته پته ده ټوله ځله د مخالف ده داسې نه بیا هغه وخت کې وروسته کېږي نو اوس وروسته شه ما ورته ویې داسې حساب کتاب دی چې یو قسم راپسې شاته نه د خپل رونه هم راپسې نه د خپل خاندان هم راپسې نه د خپل مور او پلار هم راپسې نه او د خپل یاران ملګري هم راپسې نه نو مې زه خو به زړه کې مطمئن یم چې زه د حق دپاره ولاړ یم په میدان کې ولاړ یم هېڅ ضرورت هم ماته نشته زه به تنې تنها ولاړ یم خو زه به مطمئن یم چې زه د خپل نبي د دین دپاره ولاړ یم د عزت او ناموس دپاره ولاړ یم هغه رور ما ته ویل نه نه باس باس ما صرف ستا نه د دې خبرې چې کوم دی اورېدل غوښتل مونږ در سره په هر میدان یو ستا نه وړاندې یو چې په دې مشن کې ولاړ یې وینه به اول زمونږ تویېږي زه اوس هم وایم په ذات د خدای قسم که د کومه مفاد پرستو په زړه کې دا وي چې شفیق به مونږ په دې باندې بلیک میل کړو چې ده ته به ووایو نن د نه فلانۍ استانه لاړه سبا د نه فلانۍ استانه لاړه نن د نه فلانۍ مدرسه لاړه بله ورځ به د نه بل چې کوم دی استاد لاړ شي وایم ټوله دنیا دې لاړه شي ټوله دنیا دې راپسې نه وي د حق دپاره زه په خپل زړه کې مطمئن یم یوازې زه ولاړ یم دومره به مې زړه مطمئن یې چې زه په خپل زړه کې د مکینې ګنبدې خضرا دپاره ولاړ یم لبيك 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 يا رسول الله 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 دا درته زه ښکاره وایم ډېرې خبرې